علم خورول اصل کې انسان چې دنیا ته راغلی دی نو رومبه ورته الله پاک علم ورکړی دی. بیل مې انسان خدا سي دی چې الله قرآن کې الله پاک کې مثل الحمار يحمل اسفارا، مثال په شان د خر دی او بیا چې کله علم ورسري او عمل پینې کې نو داسې دی لکه په خر چې کتابونه سوار دي کنه. رومبه علم حاصلول دي او بیا په علم باندې عمل کول دي. نو کو نن سبا ځوانان چرته د سوشل میډیا د نقصاناتو د وجې د ډیس ایڈوانټیجز د وجې ایموشنل بلیک میل کیږي. نو الته کتاب داسې واحد یو ذریعہ ده چې هغه د انسان ریشنل اپروچ چې کوم دی د هغه زړه او د هغه مزغو ته اکسس کولی شي. او دا زما خیال زموږ سره واحد یو ذریعہ پاتې ده چې موږ په دې باندې خپل قومونه جوړولی شو، خپل قومونه چې کوم دي هغه هغې ته علم ورکولی شو. او کتاب کې خو بیا چې کوم علم پروت دی نو هغه ژوندی علم دی. کمال د ځوانانو دا پکار دی چې د مړ کتاب نه ژوندی علم راوباسي او د هغې دپاره به هغه ریشنل اپروچ پکاري، هغه ریشنل اکسس به پکاري زړه او مزغو ته، او هغه زما خیال واحد کتاب ورکولی شي. دلته د لیبرالۍ د افتتاح وکړه او دا ډېر یو ډېر زبردست کار دی ځکه یو وړو لپاره تعلیم لپاره دا ډېر ضروري دی. او زمونږ د خدای خدمتګار د تنظیم دغه زمونږ دغه کار دی چې کتاب خپور کړو، خدمت وکړو د خلکو، هغه چې په هر شکل کړي. نو دا هم یو خدمت دی او واړه به یو ځای بل ځای کښېني، موبایل به ګوري، دلته به راشي کتاب به وګوري او څه به تحصیل کړي. دې ټیک ټاک او دې فیسبوک او دې شي د کتاب اهمیت تقریبا ختم کړی دی. لکه مخکې به کتاب ته سړی زه تا په خپل یو خپل دغه کوم، ما به کتاب راوړ نو ما به کتاب ختمه، ما اوس یو کتاب راخیستی زما په خیال 2 کاله وشو ختمېږي نه، ځکه چې خو کولاو چې موبایل کولاو. نو دې موبایل د کتاب اهمیت بالکل ختم کړی. تاسو دا ډېر یو ښه کار وکړو چې دا لایبرري دلته پوره وکړه. نو هلکان به راځي او لږ ټایم به دلته پاس کړي نو کتاب به هغه ورکړي. کوم معلومات چې په کتاب کې دي هغه به ټیک ټاک او فیسبوک کې نشته. فیسبوک او ټیک ټاک خو زما په خیال 95% چې دي که نه دا ټول دروغ دي او ټول فیک دي. کله چې د دنیا آغاز کیږي او د الله او د فرشتو په منځ کې مکالمه کیږي، په آی وخت کې مو دغه د کومه خبره چې شوې ده نه د علم شوې ده. او هغه خدای پاک وایي چې ما اوهو آدم علیه السلام ته د ټولو څیزونو علم. نو دا علم چې دی دا بنیادي خبره ده او علم د بغیر د کتابه نه راځي، او کتاب چې دغه دا سړی لولي نو ته به علم راځي. نو دغه دا زمونږ د دې دنیا آغاز چې شوی دی نو هغه د پوهې باندې او په علم باندې د کومې مکالمې نه چې شوی دی نو دې اهمیت د هغې نه واضحېږي. دویمه خبره دغه دا چې کله پیغمبر علیه السلام ته اوله وحي کېږي نو اقرا نه کېږي، نو اقرا دغه د علم خبره ده. نو دویمه چې دغه دا نن د سوشل میډیا یو دور دی، دا تاسو یو داسې کوشش شروع کړی دی او کوئ چې دې سره به د علم رڼا راځي، خلکو ته به پوهه راځي. نو زه ستاسو د شین بونیر ډېره شکریا ادا کوم او په دې کې زموږ د طرف نه چې څونه کېدی شي موږ به ستاسو سره تعاون کوو، که د کتاب په شکل کې، که هغه مالي خبره وي، که هغه څه منډه تړلی چاله ورتلي، انشاءالله موږ ستاسو اوږه په اوږه ولاړ یو.